بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی چې کوم ټاپک دی کنه هغه دی په سپیسیفیکیشن او د مختلف سیلونو په باره کې. د دې نه مخکې مونږ چې دینو ارګینیلیز ډیسکس کړل او په هغې کې چې دینو مونږ دا ډیسکس کړل چې آیا په سیل کې دننه چې کوم مونږ سره ارګینیلیز پریزنټ دي نو دا څنګه دي، د سیل چې دینو سټرکچر څنګه دی، د هغې فنکشن چې دینو څه دی، د هغې کار کولو طریقه چې دینو څه ده. نن به اصل کې مونږ دا خبره ډیسکس کوو کنه چې آیا زمونږ په باډي کې مختلف سیلز دي او کنه یو ټایپ آف سیل موجود دی. آیا چې کوم مختلف ټایپ آف سیلز چې دینو موجود دي نو هغه مختلف ټایپ آف سیل چې دینو مختلف کارونه کوي، د هغې سټرکچر چې دینو مختلف دی او کنه د هغې سټرکچر سیم دی، او د هغې که سټرکچر سیم دی یا مختلف دی نو آیا د هغې کار چې دینو مختلف دی او کنه دی. نن به دا خبره ډسکس وکړو. اصل زه تاسو له یو اگزامپل درکوم. که مونږ وګورو نو د هر یو شیز شیپ بدل وي، کار بدل وي. که لیټ سه زه دا ووایم نو د دې کلر بدل دی، د دې کار چې دی نو مطلب مونږ سره مختلف دی. که زه تاسو ته چې دی نو اگزامپل درکم چې که لیټ سه یو موبایل دی، صحیح ده، نو د دې موبایل شیپ ان سټرکچر چې دی نو بدل دی او دا مونږ ایز یو سیل چې دی نو کنسیډر کړو چې آیا دا یو سیل دی، خو د دې کار به چې دی نو بدل وي. که لیټ سه مونږ چې دی نو یو کتاب راواخلو نو د سیل سټرکچر چې دی نو بدل دی، کار یې چې دی نو بدل دی. که لیټ سه مونږ چې دی نو یو مارکر راواخلو نو د دې سیل چې دی نو شیپ ان سټرکچر بدل دی، کار یې چې دی نو بدل دی. دغه شانتې زمونږه په باډي کې مختلف چې دی نو سیلز موجود دي، د هغې سټرکچرز بدل دي او د هغې فنکشنز چې دی نو بدل دي. لیټ سه ما دې ځای کې چې دی نو د ا چې دی نو لیکلی، د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې دا مطلب دی که نه چې مونږ سره به څه څیزونه داسې وي چې او زمونږ په باډي کې موجود وي خو هغه به بدل وي. دا ماته د یو 4 پوینټ جوړ کړي دي. د دې 4 پوینټس چې دی نو څه مطلب دی اوس زه چې دی نو تا پوهیږم. که لیټ سه مونږ وګورو که نه نو د سیل به مونږ څه څیزونه ډسکس کوو. د سیل به چې دی نو یو ډسکس کوو سیل سپیسیفیسیټي، ټیک ده. بل به مونږ ډسکس کوو د سیل چې دی نو مختلف ټایپس، صحیح ده. بل به مونږ چې دی نو دلته ډسکس کوو د هغې چې دی نو ډفرنٹ ټایپ آف different cells in different organisms یا different species کې. او بل به چې دی نو مونږ دا ډسکس کوو چې د سیل والیوم اینڈ سرفیس ایریا، صحیح ده که نه؟ دا 4 شیزونه په دا 4 پوینټس په ډسکس کوو. نمبر 1 چې کوم A پوینټ د سیل سپیسیفیسیټي څه مطلب دی؟ سیل سپیسیفیسیټي دا مطلب دی که نه، دا ټاپک تاسو چې دی نو په دغه کې شته چې there are many type of cells and they are specific in function, specific in function and structure. مطلب دا چې د سټرکچر به هم سپیسیفیک وي او د فنکشن به هم سپیسیفیک وي. لکه لیټ سه که زه اگزامپل تاله چې دی نو درکمه نو د دې خبرې اگزامپل چې دی نو څه کیدی شي، د دې خبرې دا اگزامپل کیدی شي چې که لیټ سه مونږ چې دی نو وګورو چې مونږ سره ناف سیلز موجود دي، ناف سیلز. نو د دې ناف سیلز چې کوم دی نو د دې شیپ څه دی تا سره، د دې شیپ په تا سره چینج وي، ټیک ده. که لیټ سه مونږ چې دی نو یو بل سیل راواخلو چې هغې د بلډ سیل ویل کېږي، بلډ سیل، صحیح ده. نو د بلډ سیل شیپ چې دی نو هغه به څه وي؟ به چینج وي. د چا نه به چینج وي؟ د دې یو نه به چې دی نو چینج وي، صحیح ده. اوس د ده صرف شیپ په نه وي چینج، د ده کار به هم بدل وي، خو هغه به مونږ بیا چې دی نو دلته کې ووایو چې آیا د ده کار چې دی نو څه دی او دې څنګه چې دی نو کار کوي. دا ټولې خبرې یو شان دي خو دا ما ډیوایډ ځکه کړی چې یاره بیا پې چې دی نو ته په اسانتیا سره پوهېږي. لیټ سه مونږ به چې دی نو یو بل چې دی نو یو ټیشو یو سیل به چې دی نو واخلو چې یاره زایلم سیل دی، ټیک ده. نو د ده شیپ اینډ سټرکچر به چې دی نو بدل وي، سره به د ده چې دی نو کار هم بدل وي، صحیح ده.
دغه شانته به یو بل چې دی نو مونږ سیل واخلو امیون سیل به واخلو امیون سیل ٹھیک ده اس هغه هم په بلډ سیل کې چې دی نو راځي خو د به عموم دغه شان شی بدل وي او کار به چې دی نو بدل وي نو مطلب د دې خبرې دا دی چې سیل خو ما سره چې دی نو څه شیز دی سیل ما سره دی یو هغه شی چې هغې نه بیسک سټرکچر اینډ فنکشن جوړ شوی دی خو زمونږ په باډي کې به داسې مختلف ټایپ آف سیلز موجود وي چې هغه به خپل کار کې او د هغې هغه سټرکچر چې کوم دی هغه به داسې رسوي هغه به مختلف وي د نورو سیلونو نه نو دې څه مطلب چې زمونږ په باډي کې به مختلف ټایپ آف سیلز موجود دي او هغه به مختلف کارونه کوي خو د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب دی چې لکه مطلب تا سره په ملټي سیلولر کې به چې دی نو ډفرنٹ ټایپ به وي او دا ټول سیلز به تا سره څه وي دا به سپیشلایزډ سیلز وي سپیشلایزډ سیل به وي سپیشل کارونه به کوي هغه سپیشل کارونه به څه ویل کېږي هغه به موږ اوس دې ځای کې چې دی نو وایو په دې خبره باندې چې دی نو ورسېدي چې لکه مطلب ما سره چې دی نو ډفرنٹ ټایپ آف سیلز چې دی نو موجود دي او د هغې به ډفرنٹ سټرکچر اینډ فنکشن وي سټرکچرز خو موږ ووایي سټرکچر کې به اوس یو بله خبره دا کوو که نه چې که لیټ سې موږ چې دی نو وګورو نو د دې چې کوم لیټ سې نرو سیلز دی نرو سیلز نو دا نرو سیلز چې کوم وي دا لونګ وي وای بیکاز آف نرو امپلسز دی چې دی نو نرو امپلس چې دی نو هغه څه کوي هغه مخکې وړي چې هغه مخکې یوسي نو د هغې دپاره د ده دا سټرکچر چې دی نو لونګ پکار دی نو د ده دا سټرکچر لونګ وي دغه شانتې که مونږ چې دی نو د یو بل سیل خبره وکړو چې هغې ته ویلې کېږي RBCs ریډ بلډ سیلز کوم چې په بلډ کې موجود دي او دې څه کیری کوي دې اکسیجن کیری کوي ٹھیک ده نو د ده دا سټرکچر چې دی نو داسې راوند شیپ کې وي اوس ولې د ده دا سټرکچر راوند شیپ کې دا دغه چې دی نو مخکې وایو چې آیا د ده چې دی نو دا سټرکچر ولې راوند وي او د ده چې دی نو کار څه وي اوس به راشو دلته دا خو مونږ چې دی نو یو سپیسیفیسیټي ډسکس کړه چې یاره مونږ سره چې دی نو سپیسیفیک ټایپ آف سیلز موجود دي مختلف دي سټرکچر یې بدل دی او یو خاص کار به کوي اوس هغه خاص کار له چې دی نو راځو که لیټ سې مونږ چې دی نو څه خبره وکړو د نرو سیلز خبره وکړو نو نرو سیلز تا سره څه ټرانسمیټ کوي نرو امپلس ټرانسمیټ کوي نرو امپلس چې دی نو ټرانسمیټ کوي نرو امپلس څه ته ویل کېږي دا هغه ټایپ آف سیګنل دی چې د دې په ذریعه باندې چې دی نو موږ ته فیلینګ ټچ پین دا ټول چیزونه د دې په ذریعه موږ ته فیل کېږي لیټ سې که څه دلته چې دی نو دا کومه نو دا ماته چا په ذریعه چې دی نو کېږي دا د نرو امپلس په ذریعه چې دی نو کېږي لیټ سې په دې دروازه یو کس راننوته او دې زه پیژنم نو زما برین به ماله چې دی نو دا امپلس راکوي چې هلکه دا ستا خپل کس دی دته چې دی نو څه مه وایه او لیټ سې یو کس چې دی نو اوس داسې راننوته چې هغه سره تماشه لاس کې ده په دې ګیټ راننوځي نو زما امپلس به ړومبې ماته څه میسج راکوي زما برین به ماته ړومبې څه میسج راکوي دی به ماته دا میسج راکوي چې یاره دا کس خو چې دی د څه تماچه هم لاس کې ته پیژنې نه نو ته الرټ شه هسې نه تا ته څه نقصان در راځي ٹھیک ده لیټ سې دته کې چې دی نو اورو لګېده خدای مکا نو ماته به ړومبې چې دی نو زما نرو امپلس به ماته څه سیګنل راکوي دی به ماته خو دا نه وایي که نه چې یاره ته ورشه دی اور له داسې لکه غونته کې ورنږدې شه نه دی به ماله دا امپلس راکوي دی به ماله دا سوچ چې دی نو راکوي دی به ماله سیګنل دا یو راکوي چې ته لاړ شه اوبه راوړه دا اور چې دی نو مړ که او د دې نه چې دی نو ځان بچ که لیټ سې یو چاړه ده ٹھیک ده اوس هغه چاړه دې نو داسې راپرېوته نو زما به ړومبې چې دی نو اکشن څه وي چې زه دی نه دی خواشم صحیح ده که نه نو دغه شانتې مختلف ټایپ آف سیلز به موجود دي چې هغه به مختلف تا سره څه کوي کارونه به چې دی نو کوي صحیح ده اوس به د دې نه پس چې دی نو مونږ راشو څه ته یو بل اګزامپل ده چې هغه ما تاله درکړو د RBCs ریډ بلډ سیلز د دې دا سټرکچر تا سره ولې چې دی نو بایو کنکیو وي بایو کنکیو د دې بایو کنکیو مطلب دا چې دا داسې راوند ټایپ غوندې کې داسې صحیح ده او دننه غوندې کنده ټایپ غوندې کې پکې وي کنکیف ټایپ غوندې کې غار وي پکې دننه دغه غار په دې کې ولې وي دا غار په دې کې څه کوي که نه چې په دې کې څومره سرفیس ایریا زیاته وي سرفیس ایریا چې دې څومره راوند وي نو دې به ځان سره څه کولی شي په دې کې به HB زیاته وي چې HB زیاته وي نو دې به ځان سره څه کیری کولی شي اکسیجن به ښه په اسانه سره او زیات اکسیجن به دی کیری کوي نو دا RBC تا سره څه کار کوي اکسیجن کیری کوي اوس د ده سټرکچر د ده نه چې دی نو بدل دی او د ده کار د ده نه چې دی نو بدل دی اوس لیټ سې زه دله یو بل اګزامپل در کومه چې هغې ته ویل کېږي WBCs
WBC is white blood cell. د white blood cell چې دی نو تا سره څه کار دی دی به کوي فایټ د چا سره فایټ اگینسټ harmful substances صحیح ده کنه چې کوم موږ سره harmful substances دي د هغې اگینسټ به چې دی نو تا سره څوک فایټ کوي WBC. اوس ګوره دا پکې ځانله چې دی نو یو سیل دی د ځانله چې دی نو کار دی د سټرکچر به ځانله وي نو دا مختلف ټایپ آف سیلز چې دی نو په دې کې موجود شو. د دې نه علاوه چې دی نو مختلف نور هم کیدی شي لایک نیورونل سیل شو نفرون شو ټیک ده مختلف نور د دنیا چې دی نو سیلز ما سره کیدی شي خو دا خو د باډي سره د انیمل سره ریلیټډ شو. که لیټ سه موږ چې دی نو دې کې خبره وکړو چې زایلم سیل ما اگزامپل چې دی نو تاسو له درکړو دا زایلم اوس چې دی نو د سیل دی دا د پلانټ سیل دی ټیک ده. اوس دا پلانټ سیل چې کوم دی به آیا تاسو سره چې دی نو څه کار کوي د به چې دی نو سوي د به تاسو سره چې دی نو په سپورټ کې فنکشن یې په سپورټ کې سیل ایز ا سپورټ په چې دی نو کار کوي د پلانټ لپاره او بل د کار څه دی د واټر ټرانسپورټیشن ټیک ده د واټر ټرانسپورټیشن به چې دی نو دا د کار دی. نو دا اوس مختلف چې دی نو په دې کې چې دی نو یو سیل شو دغه شان دی بل مونږ سره چې دی نو یو سیل راځي چې هغې ته چې دی نو لیټ سه فوټوسنتھسس د پاره چې دی نو خپل سیلز چې دی نو استعمالیږي. اوس د دې فوټوسنتھسس لپاره چې کوم په کلوروپلاست کې سیلز موجود دي نو هغه به د دنه چې دی نو بدل وي د زایلم نه به چې دی نو بدل وي دغه شانتې روټ هیر سیلز دي ټیک ده روټ هیر سیلز چې د هغې به مختلف کار وي صحیح ده. نو دا ټولې خبرې چې دی نو دا ستاسو په بوک کې هم چې دی نو شته چې آیا روټ هیر سیلز چې دی نو څه چل کوي لایک لیټ سه که روټ هیر سیلز موږ وګورو نو د ابزاربشن اف واټر کې چې دی نو کار دی ابزاربشن اف واټر کې چې دی نو کار دی صحیح ده. نو دغه شانتې زمونږ په باډي کې د پلانټ په باډي کې به مختلف ټایپ آف سیلز موجود وي او هغه مختلف ټایپ آف سیل به مختلف کارونه کوي او د هغې سټرکچر به هم د یو بل نه بدل وي. خو دا خبره چې دا څونه را روانه ده که نه لکه لیټ سې دا ټولې دا اوس چې مونږ څونه ووي نو دا را چا خبره مونږ کوو دا جي مونږ کوو د ملټي سیلولر ټیک ده که نه د ملټي سیلولر سیلز خبره کوو بیکاز په ملټي سیلولر سیل څه مطلب دی چې مونږ سره به ملټیپل ټایپ آف سیلز موجود وي چې هغه به ملټیپل ټایپ آف فنکشنز کوي. که لیټ سې هغه چې دی نو ما سره ون یونی سیلولر دی نو یونی سیلولر کې به تا سره یو سیل چې هغه به ټوله باډي چلی خو په ملټي سیلولر کې به تا سره چې دی نو څه چل وي مختلف ټایپ آف شیزونه به رایوځای کېږي مختلف ټایپ آف سیلونه به رایوځای کېږي او هغه به خپل چې دی نو کار کوي او دا سیلونه چې رایوځای کېږي دی نه به بیا ټیشو جوړېږي او هغه بیا مخکې چې دی نو واپسې ځه نو دې ځای پورې چې دی نو په خبره باندې ورسېدي. اوس راځو څه ته ډفرنټ سیلز ارګانیزمز دا که نه د دې خبرې څه مطلب دی د دې خبرې دا مطلب دی چې ته به د پلانټ سیل او د انیمل سیل به سپیسیفای کې لایک مونږ سره چې دی نو لیټ سه ملټي سیلولر دی ټیک ده ملټي سیلولر دی او مونږ په دې کې چې دی نو یو واخلو انیملز ټیک ده یو واخلو انیملز او بل واخلو پلانټس ټیک ده. نو دا خبره مونږ الریډي دلته کې ډسکس کړه چې د پلانټ دپاره چې دی د انیمل دپاره چې دی د هغې به خپله سپیسیفیسیټي وي څه به وي خپله سپیسیفیسیټي به وي او دغه شانتې د پلانټ سیل چې دی د هغې به خپله سپیسیفیسیټي وي. د دې سپیسیفیسیټي نه چې دی نو څه مطلب شو د دې سپیسیفیسیټي نه دوه مطلبه دي د دې سپیسیفیسیټي نه مطلب څه دی چې ځان له به خپل سپیسیفیک سټرکچر وي او ځان له به خپل سپیسیفیک فنکشن څه پوه شوې او که پوه نه شوې. اوس به راشو سرفیس ایریا اینډ سیل والیوم. ګوره دا په بوک کې چې دی نو ستاسو دا خبره ډېره ډیټیل سره چې دی نو ډسکس شوې ده او زه دا چې دی نو دلته کې نور هغه شان ډیټیل سره ډسکس کول نه غواړم بیکاز دا چې تاسو دا بوک وګورئ نو پوه به شئ پې چې د دې مطلب څه دی. خو زه به تاسو یو آیډیا درکړم چې د دې خبرې مطلب څه دی. دی وایي که نه سمپل الفاظو کې د دې خبره راته اوس کومه د دې یو صحیح د دې خو اوس ګوره دی وایي یو ټرم استعمالیږي چې هغې ته وایي سرفیس ایریا ټیک ده سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو
to volume ratio. دې دا کتل غواړي که نه. Now what is surface area? که لیټ سې زه تا نه تپوس وکړم که نه چې دا بوک چې بند وي نو د دې سرفیس ایریا څومره ده او دا بوک چې کولو وي نو د دې سرفیس ایریا. مطلب سرفیس ایریا څه ته ویل کېږي چې دا څومره ایریا ده دې ته سرفیس ایریا. د دې لاس دا بره ځای څونه سرفیس ایریا ده، لاندې باندې دې څونه سرفیس ایریا، دې ته سرفیس ایریا وي. څونه ایریا دی چې دی نو کور کوي دې ته سرفیس ایریا وي. والیوم څه ته ویل کېږي؟ دا مونږ په فزیکس کې چې دی نو ډسکس کړو چې آیا ته د یو شیز چې دی نو کیپاسټي ګورې چې آیا په ده کې به چې دی نو دننه څونه شیزونه چې دی نو راځي دې ته والیوم ویل کېږي. اوس ګوره دی وایي که نه د دې سمپل مطلب دا دی چې دی وایي چې که لیټ سې یو غټ سیل دی داسې ټیک ده او یو چې دی نو ما سره څه شیز دی یو داسې چې دی نه مطلب واړه واړه سیلونه چې دی نو را یو ځای شوي دي داسې ټیک ده صحیح ده. نو دی دا وایي که نه وایي د دې وړو وړو سیلونو چې دی که نه د دې وړو وړو سیلونو لکه دا د هسې یو اګزامپل چې دی نو ورکړی دی. دی دا وایي چې د دې وړو وړو سیلونو به چې دی نو سرفیس ایریا تا سره څه وي زیاته به وي. د دې وړو وړو سیلونو به تا سره څه وي سرفیس ایریا به زیاته وي او د دې دا چې کم غټ دی د ده سرفیس ایریا به چې دی نو تا سره څه وي کمه به وي. ولې د هغې وجه دا ده چې کم تا سره دا شیز دی که نه نو دا لارجر ان سایز دی ټیک ده او که ته دا وګورې نو دا مونږ سره سمالر ان سایزز دی خو د هر یو سیل چې دی نو څو سایډه دي د هر یو سیل لیټ سې زه ستاسو ته چې دی نو دلته څو ښیم او لیټ سې اوس دا یو سیل دی ټیک ده دا موبایل به واخلو د ده سرفیس ایریا چې دی نو د ده څو سایډه دي 6 سایډونه دي بره ښکته رایټ سایډ لیفٹ سائड ٹھیک نا ستا لپاره دا رائٹ دی رائٹ سائड لیفٹ سائड فرنٹ سائड اینڈ بیک سائड. نو چې څومره یو سیل چې دی نو ورکوټي وي نو د هغه سرفیس ایریا به زیاته وي او چې څومره سرفیس ایریا د هغه زیاته وي څومره د هغه زیات وي نو په هغې کې به د مالیکیولو د ورکوټو مالیکیولو ایکسچینج چې دی نو هغه به څه کېږي هغه به په اسانه باندې چې دی نو کېږي. څنګه چې مونږ په سیل ممبرین کې ویلو چې سیل ممبرین از ا سیمی پرمیبل ممبرین دی به څه څیزونه الاو کوي څه څیزونه به چې دی نو پرېږدي. نو دا دی دا خبره کوي چې ون سیل ون دی کې دا خبره لیکلې ده چې وی لارجر سیلز هیو لیس سرفیس ایریا in relationship to the volume while small cells have more surface area. Figure 4.19 shows 1 large cells and 27 small cells. In both cases, the total volume is the same. Total volume بجدين تاسر same وي خو تاسر بجدين surface area چدين د چا زیاته وي surface area بدا ورکوټو سیلونو چدين زیاته وي او چې کله د دې ورکوټو سیلونو چدين تاسر surface area زیاته وي کنه نو اقمره بجدين تاسر سوي in and out of the molecules به چې دی نو تا سره څه کېږي په اسانه باندې چې دی نو کېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا یو دوی خبره دلته کې ډسکس کړې ده بیا چې دی نو د دې د سنټیمیټر اینډ ډایمیټر هم چې دی نو کړی دی نو خو دې ته زما په خیال د ډسکس کولو چې دی نو داسې خاص ضرورت نشته. باقي که لیټ سه یو کس چې دی نو کتل غواړي نو بالکل هغه دی چې دی نو دا وګوري زه راته ښیم دا دې کې دا لیکلي surface area of one large cell is 6 multiplied by 30 micrometer multiplied by 30 micrometer is equal to 5400 micrometer square. No, surface area of one small cell is 6 multiplied by I don't know چې دا به تاسو ښکاري که نه دیکھو ګورئ surface area of the one large cell څونه ده 5400 او surface area of one small cell ما سره څونه ده هغه ده ما سره ستا 600. نو که اوس ته د سرفیس ایریا اف 27 سمال سیلز راواخلې نو د هغې نه به څه جوړه شي 16200 مایکرو میټر سکویر. صحیح نه مایکرومیټر سکویر. نو تا سره د سمال سیل سرفیس ایریا به زیاته وي د لارج سیلز سرفیس ایریا به کمه وي. نو دا یو فینومینا په دې ټاپک کې چې دی نو وا او نور په دې کې خیر ډیټیل ته چې دی نو ضرورت داسې چې دی نو نشته دی. باقي دا شیزونه ضروري و چې هغه مونږ وپېژنو چې آیا مونږ به مخکې چې دی نو کم سیلز وایو نو آیا کم ټایپ اف سیلز موجود دي څنګه ټایپ سیلز دي هغه به بیا ډیټیل کې چې دی نو مخکې خبرې کوو. خو دلته تا ته یو آیډیا ضروري و چې تا هغه دا وپېژنې چې او صرف په ملټي سیلولر کې به یو سیل نه وي
مختلف ټایپ اف سپیسیفیسیټي والا، مختلف ټایپ اف سټرکچر والا، فنکشن والا چې دا هغه خپل سټرکچر اینڈ فنکشن وی او دا هغه خپل یو کار وی او هغه به هغه شانته هغه خپل کار کوي. صحیح نه؟ نو ان شاء الله دینه پس پچ دینو بیا یو بل ټاپک ډیسکس کوو چې هغه مونږ سره څه دی، هغه دی ډیفیوژن. نو ټیک ده، ډیفیوژن به وایو پیسج مالیکول. اوس په دا وایو کنه دینه مخکې خو مونږ دا خبره ډیسکس کړه چې آیا سیل څه شیز دی، څه کې دی کې دننه دي، مختلف ټایپ اف سیلز موجود دي. بیا به دینه پس دا خبره کوو چې آیا په دې کې چې دینو دا مالیکول څنګه ان اینڈ اوټ کیږي. د سیل چې دا مونږ د سیل ممبرین یاد کړو چې آیا سیل ممبرین سیمي پرمیبل دي ته بسې سيزونه دننه دي او سی به بهر کیږي. نو آیا دا څنګه کیږي دا خبره به ډیسکس کوو. دا خبره به ډیټیل سره ډیسکس کوو بیکاز دا چې دینو ضروری دي. نو په دې کې اوسو ټاپکس دي هغه به ان شاء الله د دینه پس سٹارټ کوو. کم یو قسم چې زموږ واتس اپ چینل سره چې دینو لینک نه وي هغه ته ایشو دا وي چې هغه د لیکچر نه خبرېږي چې لیکچر راغلی دی وکنه. ډېر کسانو ماته دا خبره کوي چې یاره جی نوی لیکچر به کله اپلوډ کیږي. ډیر کسان هم دا خبره کوي چې یاره نوی لیکچر به کله اپلوډ کیږي. نو زه ورته هم دا خبره کوم چې آیا ته زموږ واتس اپ چینل سره چې دی نو اپډیټ اوسېږه، هغه فالو کا، نو تا ته به چې دی نو کوم لینک چې دی هغه ډایرکټ راځي. زه هغې سره هغه سپیسیفای هم کوم چې یاره دا د 9 کلاس والا لیکچر نوی راغی، دا د 10 کلاس والا لیکچر نوی راغی، دا د فرست ایئر والا راغی، دا د دیو راغی، دا راغی. نو تا ته به ډایرکټ پته لګي. اوس لیټ سه تا ته چې دی نو زه په یوټیوب اپلوډ کوم تا ته نوټیفیکیشن رانشي. نو برای مهرباني چې کوم واتس اپ والا لینک چې دی هغه جوائن کې نو تا ته به لیټیسټ اپډیټ ملاویږي چې او یاره لیکچر راغی، دا چې کوم لیکچر او شو دا الته اپلوډ شو، نیکسٹ لیکچر به سوي، نیکسٹ ټاپک به چې دی نو سوي، نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.